دوی ټول به خبرې کوي د هسپتال په حوالې سره دلته کوم ځای ته مو راغلي دي د ډوګر دی کورمه یو ښایسته علاقه دی یو احساس لرونکې علاقه دی دلته د کوم سنټرل کورم دی دلته دې علاقو کې هسپتال نه و نو هغه خو او هغه خوا به مو په راشو چې خواخو دې علاقو ته لیدو الحمدلله نن هغه هسپتال کې ولاړو چې هغه لپاره مو ډېر زیات سټرګل کړی دی کوشش مو کړی دی کې صحافیان دي که ټیچران دي که ملکان دي کومه هم طبقه دی دې هسپتال جوړولو کې ډېره زیاته منډه ترړه کړې دی نو ځکه نن چې موږ دې هسپتال ته ټول صحافیان پیدا شو خوشقسمتي سره نو ډېر موږ ته چې ښایسته احساس محسوس ده ځکه چې دا هغه هسپتال دی چې موږ موږ پاور زه قرباني کړې ده الحمدلله دا وجود ته راغلل همداسې بیا مو یو ریکویسټ کوو چې د پارچم کدي والا زویمه شتله او کومه شرسي والا کوم هسپتالونه دي هغه د هم جوړ شي چې د علاقو کې کوم مسایل دي دا د ختم شي نو دې په حوالې سره مو عمران مقبل بی موسی موجود دي سره هم خبرې اترې کوو فیاض جاني سره هم خبرې اترې کوو سمیر بی دی عمران بی څه دې حوالې سره دې هسپتال حوالې سره یقینا کتونکو موږ چې کله نن راتلو په د لارې کې د سټل کورم کې کېږي زه خپله نه وم راغلی نو مو ولیدو لارې کې د فیمیل سکولونه هم فیمیل مو ولیدې چې هغه په کرو کې سکولونه چوټۍ شوي دوی روانې شوې نو مو ډېر زیات فخر محسوس کړو چې هغه علاقه چې هغه د دهشتګردۍ وجې نه ډېره لاندې پسمانده پاتې شوې وه دلته یو ډېرو تیارو کې خلکو ژوند تېر کړی و او اف سی آر چې کله ختم شو د پاک فوج او د علاقې انتظامیه او د موږ ځوانانو او د سوشل اکټیویسټ په جدوجهد نتیجې کې نن دا یوه پرامن علاقه دی دلته موږ اوس کوم ځای کې موجود دا د ډوګر هسپتال دی ډېر ښایسته ډېر محنتونو په نتیجې کې دا قایم شوی دی نو دې کې ټول فیسیلیټیز موجود دي هر قسم فیسیلیټیز موجود دي زه به دا وایم چې دا د صدۍ نه هم اوس یو ښه اداره دی یو ښه هیلث سنټر دی دلته د علاقې دپاره چې دوی ډېر په تیارو کې ژوند تېر کړی دی او اوس الحمدلله دلته پرایویټ سکولونه هم شته او ورسره ایجوکیشن هم شته نو موږ پر امید یو چې دا کوم جدوجهد دی د موږ سوشل اکټیویسټو د انتظامیه او د پاک فوج دا به جاري وي او موږ غواړو چې دا روډونه هم تاسو ولیدو چې پاخه شوي دي ټولو ته پاته دی او د مسافرو یو دا ارمان دی چې دلته سیګنل هم راشي انشاءالله وخت مطابق به سیګنل هم رسي د هیلث او د ایجوکیشن څه مسلې تقریبا حل طرف ته لګیا دي او څه ډېرې حل شوي دي او نوره به هم انشاءالله موږ پر امید یو چې دا هغه مسلې به سټپ بای سټپ ختمېږي والا سوشل میډیا والا ملګري په دې ټایم باندې دغه ځای ته راغلو او بیا موږ هسپتال دوره وکړه ماشاءالله هسپتال هم ولیدو هسپتال چې کې سره جوړ دی مخوري پېښ شوی دی کوم محنت پېښ شوی دی هغه صحافیانو په واجب کاروايي وکړه هغې وروسته دا کومه ورسته علاقه لکه چونکې ډوګر علاقه ډېره ورسته په هر شي باندې ورسته لکه سړکونه یو شی بل شی هېڅ هم ورکې نه وه باقاعده چې کومې دي د جایز ستنې چې کومې دي هغه یې لګي کارونه پې شروع دي انشاءالله جایز ستنې د مسافرو ته هم انشاءالله کار به شروع کیږي او بله خبره پاتې شوه هسپتال او هسپتال ماشاءالله ښه هسپتال دی تر اوسه پورې چې چونکې دومره نوی هسپتال جوړ شي هر یو شی ورکې موجود نه وي خو انشاءالله چې موږ دا هسپتال ولیدو ډېر زبردست او ډېر ښه هسپتال و السلام علیکم ګرانو کتونکو موږ راغلو دلته د ایمرجنسي ته ریسپشن وارډ کې تاسو سکرین ولیدو چې هغه باندې د ټول هسپتال نقشه دی چې کوم پله چې هغه معلومات دی باندې درج دي دا د ایمرجنسي کوم برانچ دی هغه دی اوس مو راغلو دلته دا د مردانه وارډ دی د مردانه وارډ کې دا یو کمره دی فلحال نورې کمرې هم دي دا د ایمرجنسي والا چې کوم مریض راشي دا هغه وارډ دی یعنې ایمرجنسي کې چې کله یو سړی داخلوي هغه ضرورت وي اډمیټ کولو دپاره نو هغه بیا دلته وي دا کومې کرسۍ دي دا ایمرجنسي دپاره دوی استمراري یونی مریض هغه تللی نه شي بیا دې کرسۍ کې دوی دلته راوړي نو تاسو د ماحول وکسو ډېر زیات صفا ماحول دی ډېر ښایسته ماحول دی دا چې کومه ایمرجنسي والا کوم ګیس ضرورت شي اکسیجن ضرورت شي نو هغه بیا دوی استعمالوي دا نرسنګ والا روم دی دې کې نرسنګ مراد دی دې کې چې کله ابتدایي کله ایمرجنسي مریض راوړي هغه د مشین دی هغه د مشین په ذریعې سره دوی دا ورته لګوي زړه مسله وي یا بل څه مسله وي هغه دې کمرې کې دا فیسیلیټیز ورسره اکسیجن هم دلته ایښی دی نو هغه دا ابتدایي اول ایمرجنسي کې کله زخمي یا څوک راوړي نو دغه ځای کې دوی دا چیک اپ کېږي او دغه کوم روم دی دې کې مطلب که ګنډلو ته ضرورت شي زنه مریض وي هغه ګنډای شي یا څه فټۍ مټۍ چینج کول وي نو لایټینګ سیسټم هم ورکې موجود و دغه څه کوم دغه فارمیسي دی د ایمرجنسي والا
د ایمرجنسي مریض څه کله راوړي دا هغه د فارمیسي دی کې دوایي ایښي دي مطلب د فټۍ دي بینډیج وغیره مختلف ادویات دي چې هغه د ایمرجنسي مریض دپاره بر وخت په کار راځي. نو اوس مو څو کوم نارمل اکثر ته کوم هسپتال دی مو خو اوس ایمرجنسي وارډ کې وو ایمرجنسي نه راغلو اوس د بل برانچ ته د تاسو وګورئ څومره ښایسته او څومره بهترین ښایسته ماحول دی بالکل خلک دا کسان لګیا وي اینی ټایم صفایي کوي او ډېر ښایسته ماحول دی سړي ورکې زړه خوشحال وي. دا وګورئ دا هغه د میل والا کوم وارډ دی هغه میل والا وارډ دی تاسو به سکرین باندې هم وکسئ د هسپتال میډ دی دا ډسټبین دي کچرې مچرې بالکل دلته نشته ډېر صفا سوتره ماحول دی تاسو وګورئ ډېر لویه رقبې کې د هسپتال جوړ دی او ډېر هر چی شي دپاره خپل برانچ دي. دا میل وارډ دی ورسره فیمیل وارډ دی دا میل وارډ دی دا تاسو وګورئ او دې میل وارډ کې تقریبا مریضان هم اډمیټ دي مو ولیدو درې څلور زنانه اکثر ته فیمیل څلور پنځه زنانه اډمیټ دي ورسره دلته یو مشوم دی دغه اډمیټ دی سینې والا بیمار دی. نو دې نه مو پوښتنه وکړه چې تاسو ته څه سهولات راغلو د هسپتال کیمیاوالو سره تاسو کومې ستونزې حل شوې نو دوی وویل الحمدلله خدمت کې والي سمو پېښور او اسلام آباد لاهور کې انډیو کوار نه بچ شولو دا نږدې علاقې کې موږ دا ماغه کلاو شو موږ ډېر شکردار ډاکټر کتونکو مو راغلو دلته اوس د بلډ بینک ته او ورسره لیبرټري هم دی دلته دا لیبرټري دی دلته مو مازدیګر راغلي اوس مازدیګر ټایم دی دوی خپل کار کوي سټاف لګیا دی او څومره ښایسته لیبرټري دی هر سهولت دی هر ټیسټ سهولت دلته موجود دی څه کوم نه تاسو ټیسټ وغواړو هغه دلته کیږي هر قسم ټیسټ یعنی بهر ته دوی ته ضرورت نشته دوی کولی شي چې دلته کومه یوه بیماري وي هغه دوی د ریزلټ راوباسي. دا هغه بلډ بینک دی ایمرجنسي کې چې اقدام یا چاته بلډ ضرورت شي هر یو ګروپ والا بلډ تاسو ولیدو ورسره قسمه هغه موجودې دي. دا اوس موږ راغلو اپریشن تیټر ته اوټي ته راغلو چې کوم اپریشن تیټر دی دا هغه د سټاف موجود دی او مازدیګری دی تقریبا ناوخت دی دوی هم اوس هم په ډیپټۍ ناست دي. تاسو وګورئ ټوله فیسلیټیز یقین وکړه چې دا د الشفا هسپتال پېښور کې د غټو هسپتالونو څه کومه کوالټي دی کوم شی دی هغه په مطابق دغه سامان موجود دی. کتونکو دلته اوس بیا موږ راغلو دغه ځای کې دا د میډیسن د کومه فارمیسي څه دی هغه د هسپتال غټه فارمیسي یعنی د دوایانو څه کوم سټور دی هغه دا سټور تاسو خپله کس وئ دې کې هر قسم دوایانې موجودې دي او دا فری آف کاسټ دي یعنی د دې هېڅ قسم پیسې نشته دا فری ورکوي د دوایانې ټولې فری دي. دا د مرف ان جی او طرف نه دا هسپتال دوی قیم کړی دی 3 سال اګریمنټ دی. نو دا دوایانې تاسو کس دي کې هر قسم دوایي ډاکټر چې کومه دوایي ولیکي انشاءالله هغه به دغه هسپتال کې دا فیسلیټیز دا دوایي به موجود وي یعنی مریض ته د بهر نه د دوایي راوړلو څه ستونزه نه پیښیږي. نو یقین وکړه ډېر ښایسته هسپتال دی ډېر بهترین ماحول دی ډېر ښایسته ماحول دی او دا کوم اپریشن تیټر موږ تاسو ته وښیلو دغه ځای کې مو هغه عملې نه پوښتنه وکړئ چې هفتې کې تقریبا 5 اپریشن یې مو کوو. دا سپیشل ډاکټران چې کوم کینی دې ځای کې د سپیشلیست ډاکټران کینی یعنی دې کې د هر چیشي والا ډاکټر شته د معدې والا د زړه والا د ماشومانو سپیشلیست سرجن نیرو او هر قسم یعنی چې کوم د ژوند ضرورت دي هغه ډاکټران په دې ځای کې په دې مختلفو دغه کې ناست وي. دا د هغه دپاره د انتظارګاه ځای دی انتظارګاه کوم مریضان چې کیني هغه دلته کیني. بیا او کتونکو دا د هسپتال ایم ایس ته باقاعده ګرځي او بالکل مریضانو چیک اپ کوي چې کوم اډمیټ مریضان دي هغه باقاعده د کسي او چکار ور باندې لګوي. دا چې کوم ځای دا ای سی جی اینډ ایکس رے د زړه والا چې کوم ای سی جي کېږي او اکسرې څه کېږي دا د اکسرې والا لیبرټري دی او غټه لیبرټري دی کې هر قسم سهولت موجود دی. تاسو وګورئ زه په خپله د اکسرې ته اکسره مو وبسله دلته مو ولیدو ډېره ښایسته ډیجیټل اکسره او ساده اکسره دواړه کېږي یعنې ډېر ښایسته او ډېر بهترین ماحول دی.
اوس د هسپتال څه کوم ایم ایس دی هغه ته ورسو هغه سره څه خبرې کوو موږ خو د هسپتال ویزیټ وکړو یقینا موږ ډېر خوشحال شو دلته موږ څه ولیدو هر کوم یو شی دی هغه څه کمای نشته که هغه ایمرجنسي دی که هغه اوټي دی یعنې ټول فیسلیټیز موجود دي میډیسن پورې نو دلته تاسو داسې تاسو په ذهن کې کوم داسې شیان دي چې هغه مطلب د هسپتال ته یا د علاقې ته هغه ضرورت لري او د هسپتال کې هغه نشتوالی دی هغه نشته داسې څه کوم مسایل دي چې هغه تاسو هغه سامنه کوئ ډېر ناول خو زه ستاسو ملګرو شکریا ادا کوم او ډېره مهرباني د دې نه بعد راځو سوال ته کوېسچن ته چې دې کې څه کمی دی الحمدلله مونږ د څلور میاشتو کې چې کومه کامیابي ترلاسه کړې ده نو ډېر ښه هسپتالونه چې کوم دي هغه ډېر وخت کې نشي کولی مونږ جرنل او پی ډي چې کومه ده هغه 400 پلس ته رسېدلې ده زمونږ چې اپریشنز دي هغه تقریبا پر ډے حساب سره 4-5 ته رسېدلي دي داسې چې کوم ډیلیوریز دي هغه مونږ پر منت حساب سره 28-29 ته رسېدلي دي خو یو دوه شیزونه زمونږ داسې دي چې هغه مونږ ډي سی صاحب سره او ډي ایچ او صاحب سره ټایم ټو ټایم ټیک اپ کوو او الحمدلله نن چې ما کوم ډي ایچ او صاحب سره کومه مسله ټیک اپ کړه هغه ډېر ښه ریسپانس و زمونږ چې کوم عنایت صاحب دی هغه سره یو د ایمبولینس ته چې مونږ ته کوم ایمبولینس دلته 112 والا کوم ریکوایرډ دی هغه ته مونږ ریکویسټ وکړو او هغه مونږ ته وی چې ما ته یو لیټر ولیکه نن ما هغه لیټر ډرافټ کو ومې لیکو ور ومې لیکو نو ورځ نیمه کې به هغه مونږ له راشي سیکنډ کومه خبره چې ده هغه د دلته د ټرانسفارمر ده مونږ سره چونکې الریډي 40 KVA هغه دی جنریټر دی او پلس چې کوم مونږ سره 50 KVA مونږ سره سولر سیسټم دی خو باوجود د دې مونږ بیا هم الکتریسيټي شارټ فال دلته فیل کوو بعض اوقات کې مشینری دا دی کې خرابي راشي چې موږ سره کم مین دواب دا لاین دی د هغې کمی محسوس کوو نو ډي سی کورم صاحب ته دا ریکویسټ دی مونږه د مرف طرف نه او پلس دلته د هسپتال نمایندې په بحیثیت باندې چې موږ ته کم ټرانسفارمر دی هغه زر تر زره پرووایډ شي چې دلته کم زموږ الکتریسيټي مشکلات دي مریضانو ته سپیسیفیکلی هغه ټایملی پوره شي تھینک یو سو ویری مچ